یو داسې عاشق چې د جنۍ په عشق کې بارډر کراس کړی د انډیا ته اورېدلی دی چې دا واقعي سره د شریکه کومه د خاندانه به اشنا شي. داسې عاشق ګوره چې جنۍ سره تښتېدو دپاره دی د شپې د جنۍ کور ته ورغلی دی. هغه ټایم ته جنۍ انکار کړی دی یا جنۍ ورسره تلو ته اماده شوې نه ده، نو دغه جنۍ په کور کې د ځان پانسي کولو کوشش کړی دی. د عمر 17 سال عمر دی، نوم یې جیکسي دی، او د جنۍ په کور کې د ځان پانسي کولو کوشش دوران هغه ټایم هلته هغه څه راغورځېدلي دي، د جنۍ په کور کې څه راپریوتي دي، نو هغې اواز کړی دی. د جنۍ کور والا راپاڅېدلي چې څنګه د جنۍ کور والا راپاڅېدلي، یو داسې عاشق چې پیل ځان له پانسي اچوله، خو چې د کور خلک پرې راپاڅېدلي دي، سړي دوه خپلې کړي دي او دوی پردی کړي او منډه باندې شوی دی. چې په منډه باندې شوی دی، دومره منډه ده وهلې ده چې د پاکستان او د انډیا چې کم بارډر دی دغه بارډر یې کراس کړی دی. د بارډر په غاړه باندې اوسېدل جي. اوس نه ډېر خلک وایي چې لکه د پیښور نه تښتېدو بارډر یې کراس کو یا د اسلام آباد نه تښتېدو، نه جي، د بارډر د انډیا او د پاکستان په بارډر باندې دی کورونه و جي. او پاکستاني خو د بارډر کراس کړی په ځان باندې دومره پوه شوی نه دی جي. هلته بیا د انډیا پولیسو هم ګرفتار کړی. د انډیا پولیس چې کله بارډر کراس کړی وایي ګرفتار کړی دی، ځکه ای پې خو خامخا شک راځي د پاکستان نه، خو چې مرغۍ هم انډیا ته ور ووړي راګیرئ چېرته جاسوسه نه یې. ده والا د انډیا کوم ځای له اورېدلی، ضلع بالمیر ته جبتا ګام ولا ویلی شي. ضلع بالمیر تاسو یې په نټ باندې سرچ کولی شئ. دا د انډیا یو ډسټرکټ دی چې د پاکستان د بارډر په غاړه باندې دی. ضلع بالمیر او جبتا ګام ولا ویلی شي، هلته اورېدلی دی. هلته چې دی اورېدلی دی خلکو نه چې پولیسو رانیولې تپوس هم ترې کړی چې یاره زه خو فلاني کلي ته ځم او دلته نه هلته بس څه ټایم ځي یا بس کم طرف نه ځي کم سټاپ نه ځي، زه فلاني کلي ته ځم. ولوي دلته خو دا کلی نشته، دا کلی خو په پاکستان کې دی، دا خو دلته دا کلی نشته دی. بسایي رانیولې دی او انټلیجنس ادارو له ورکړی جي. دا خبر چې کوم دی د انډیا میډیا ریپورټ کړی، دا د پاکستان د میډیا طرف نه دی، دا د انډیا د میډیا طرف نه راغلی. هغوی اوس ایجنسیانو ته ورکړی دی، اوس په دنه انویسټیګیشن کېږي. یو داسې عاشق چې پیل یې ځان پانسي کوله، لکه چې ته خو هسې مرګ غواړې، بیا تښتې سله او بیا دومره تښتې چې د انډیا د میډیا ریپورټ مطابق وایي چې 8 کیلومیټر مزل چې کم دی د په خپل دغه کې کړی، لکه دی دا کلی چې دی کم کلی یادوي چې زه د کم کلي یم، نو هغه کلی د بارډر نه 8 کیلومیټر لرې دی. او بیا دی په انډیا کې بارډر کراس کولو نه پس هم تقریبا 15 کیلومیټر راوړېدلی، لکه 25 پورې خواوشه تقریبا کیلومیټر د په منډه باندې تښتېدو کې. لکه ته چې دومره غټه شي کې، نو خو بیا هغوی له ودرېږه، ته خو هسې هم ځان پانسي کوې، بس ای به دې مړ کړي. بیا تښتې او چې وتښتېدې دومره ته وتښتېدې چې د انډیا بارډر دې کراس کړو. وروره انډیا بارډر دې کراس کړو، اوس هغوی ایجنسیانو ته حواله کړی، به اوس پراپر انویسټیګیشن کوي. او داسې په پیله ځلون شو. دې نه مخکې د انډیا هم یو کپل و دغه رنګه هلک او جینۍ و چې هغوی هم راتښتېدلي وایي پاکستان ته راوړېدلي وو. پاکستان کې بیا پولیس ګیر کړي، وایي ته ښه پراپر انویسټیګیشن وکړو، بیا عدالت کې کیسونه مو چلېدل. بیا تقریبا کیس چې ختمېدو ای کې 4-5 میاشتې تېرې وي، نو بیا د پاکستان حکومت هغه جوړه چې کومه وه کومې هلک او جینۍ راتښتېدلي وو، هغې بیا انډیا ته واپس حواله کړه. نو اوس دا هلک چې کوم دی به هم پاکستان ته واپس کړي، خو پیله به ښه پراپر انویسټیګیشن کوي، ځکه مخکې بیله زمانه اوس بیله زمانه وایي به چې ISI والا دی او که څه د ایجنسیانو والا دی، مطلب سیکرټ انفارمیشن دپاره راغلی دی، نو خو پوره انویسټیګیشن به یې کوي جي. نو دا یو عاشق دړی واقعي ما وې تاسو سره هم شریکه کړم. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.